په کې پی کې امن راوستلو د پاره د کې پی کې صوبایي حکومت او د کې پی کې وزیر اعلی سهیل افریدي په کې پی کې اسمبلی کې یو امن جرګه راوستې ده د دې مقصد د پاره چې صوبه کې امن راشي دې جرګه کې به څوک شرکت کوي ټول سیاسي جماعتونو ته هم په دې جرګه کې د شرکت کولو مطلب بلنه شوې ده ټلیفونونه ورته شوي دي باقاعده ملاقات ورسره شوي دي څوک به دې جرګې ته راځي چا ته دعوت ورکړل شوی په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو او بل آیا دا جرګه به فایده وکړي که نه فایدې شته دی که نه په دې هم ډیټیل سره خبره کوو نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کوي صوبایي حکومت او سهیل افریدي دا فیصله کړې ده چې په صوبه کې د امن راوستلو دپاره په کې پی کې امن راوستلو دپاره به په 12 نومبر مونږ په کې پی کې اسمبلی کې یوه جرګه کوو دې مقصد دپاره سهیل افریدي د کې پی کې چې څومره هم سیاسي جماعتونه دي ټولو ته کال کړی دی په کال ورله په دې جرګه کې د شرکت کولو بلنه ورکړې ده چې په دې جرګه کې به تاسو هم شرکت کوئ ځکه په کې پی کې امن راوستل صرف د پی ټی آی کار نه دی په دې کې مونږ سره یوځای شئ امن راوستلو دپاره مونږ سره کښېنئ مونږ له سلا مشوره راکئ مونږ سره په دې جرګه کې شرکت وکئ د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی هم د ټولو جماعتونو مشرانو ته کال کړی دی چې تاسو په دې جرګه کې مونږ سره کښېنئ مونږ ته شرکت وکئ او د دې نه علاوه د پی ټی آی وفد هم جوړ کړل شوی و چې هغې ټولو سیاسي جماعتونو سره ملاقات هم کړي دي جماعت اسلامي سره ملاقات کړی دعوت یې ورکړی دی محسن داوړ سره ملاقات کړی دعوت یې ورکړی دی باچا خان مرکز ته تللی دی اے ان پی سره ملاقات شوی دی غیر دعوت ورکړی دی آفتاب احمد شیرپاو له هم دعوت ورکړی دی دین علاوه د نون لیگ چې کوم صوبایي صدر دی انجینیر امیر مقام هغه ته هم شرکت د پاره دعوت ورکړی دی د جے یو آی جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن صاحب سره هم ملو شوی دی هغه له هم په دې جرګه کې د شرکت کولو دعوت ورکړی دی خاص سیاسي جماعتونو لا تر اوسه پورې دا فیصله نه ده کړې چې شرکت په پکې کوي که نه مطلب لا چا والله فی الحال کنفرم نه دی ویلي 12 تاریخ کې خو لارواز شته دی خو چا والله 110% کنفرم نه دی ویلي چې بالکل موږ به پکې شرکت کوو او موږ به تاسو سره یوځای کېږو چونکې شرکت ټولو جماعتونو له پکار دی که هغه سیاسي جماعتونه دي که هغه تنظیمونه دي ځکه په کې پی کې امن راوستل زما هم فرض دی د ستا هم فرض دی نو کې پی کې امن راوستلو دپاره هر سړي له راویخېدل پکار دي خالدي جماعتونو نه علاوه د کې پی کې سابقه وزیر اعلی به هم په دې کې شرکت کوي څومره هم د کې پی کې وزیر اعلی تیر شوي دي لکه پرویز خټک شو هغې نه پس بیا د سوات هغه چې کوم مشر و هغه دی له پکې هم شرکت کولو دعوت شوی دی بل د کې پی کې چې څومره هم سابقه گورنران تیر شوي دي هغې ته هم ویلي چې تاسو به شرکت کوئ او بل ټول نه بهترین فیصله دا ده چې قبایلي علاقاجات چې څومره هم مشران دي هغې له هم دعوت ورکړی دی د قبایل مشرانو ته هم دعوت ورکړه چې تاسو مراشئ په دې امن جرګه کې مونږ سره کښېنئ مونږ سره سلا مشوره وکئ چې په کې پی کې امن راوستلو دپاره مونږ کم سټیپ واخلو په کې پی کې امن راوستلو دپاره مونږ داسې څه کاروایو کړو چې کې مونږ ټول یوځای یو لکه سیاست خو یو طرف ده که خو امن راوستلو دپاره مونږ ټول پاکستانیان یو نو په کار دا چې تاسو مونږ سره په دې جرګه کې کښېنئ نو په دې جرګه کې به دی دا فیصله کوي چې امن راوستلو دپاره مونږ کم سټیپ واخلو کم سټیپ مونږ فالو کړو چې هغې سره په کې پی کې امن راشي نو دا په دې ویډیو کې اپډیټس تاسو دې حوالې سره رایه ده خپله قیمتي رایه مونږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کوئ